هغه بمباري چې په یو کال کې امریکې په افغانستان کې کړې وه د هغې نه زیاته بمباري په دې 10 ورځو کې په فلسطین باندې وشوه. په زرګونو په تعداد کې زمونږ مسلمانان رونه مشران ځوانان میندې خویندې ماشومان بچي شهیدان شو. مونږ په دې باندې بالکل خاموشه نشو پاتې کېدی. ملګرو ته دا درخواست دی چې په دې باندې پکار ده چې احتجاجونه مونږ وکړو او دا اواز خپل حکمرانانو ته ورسوو چې پکار دی چې مسلم امه راپاسي او هغه یو داسې کردار ادا کړي چې په فلسطین کې د امن راشي. د ډېر افسوس خبره ده چې هغه خلک چې په ټولې دنیا کې د انساني حقوقو چیمپینز جوړیږي نور دنیا کې خو ته چې معمولی څه واقع وشي هغه ورته ښکاري خو دا زرګاو په تعداد کې فلسطینیان چې شهید کېږي لګیا دي لکونو په تعداد کې خپل وطن کې بې کوره شوي دي د هغوی دا ستونزې ورته نه ښکاري. نو دا ډبل سټینډرډز هم د دنیا ته ښکاره کول پکار دي. نور د دې شي مسلمانان متحمل نه دي. مونږ د فلسطین د خپل وروڼو سره اظهار یکجهتي کوو او دا کم حالات چېرته کې جوړ دي د هغې پر زور مذمت هم کوو او دا قومي وطن پارټۍ هر کارکن د هغوی سره ولاړ دی. عزتمندو زه یو ځل بیا ستاسو ټولو ډېر زیات مشکور یم چې تاسو راغلی او په دې پروګرام کې شریک شوی. انشاءالله دا تمه لرم چې نن نه به راپاسم. راغواړم خو د هغې نه مخکې یو شعر ویم وایي زه د خپل زړګي که د وطن زخمونه وګنډم زه د خپل زړګي که د وطن زخمونه وګنډم غم د سبا وکړم که د نن زخمونه وګنډم او دلته د قاتل مالیار دلته د تنکو غوټو قاتل مالیار په خپله دی دلته د تنکو غوټو قاتل مالیار په خپله دی نو څنګه داسې حل کې د ګلشن زخمونه وګنډم. سکندر خان شیرپاو قومی وطن پارٹی جناب آفتاب احمد خان شیرپاو سکندر حیات خان شیرپاو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر اجلاس د قومی وطن پارټۍ د ضلع جنرل سیکرټري مفتی افتخار صاحب په سټیج باندې موجود د قومی وطن پارټۍ د صوبې سینئر وائس چیئرمین طارق خان د صوبې وائس چیئرمین اشم خان د صوبې انفارمیشن سیکرٹری اسد افریدی صاحب د صوبې جوائنٹ سیکرٹری تانیہ بی بی د وطن پال استادانو مشر فضل دیان خان د پېښور ضلع چیئرمین سلیم چمکنی صاحب
او د هغوی سره سینیئر وایس چیرمین ملک امجد خان، د چارسدې ضلعې چیرمین کیسر جمال خان او د هغوی ټوله کابینه، د نوخار ضلعې چیرمین ولی رحمان خان او جنرل سیکرټري واجد خان، د صوبائی کونسل ممبر میرامان خان، د پېښور سٹی ډسټرکټ چیرمین شکیل وحیدالله خان او ما ته مخامخ ناست د قومي وطن پارټۍ سرمایه، د قومي وطن پارټۍ عہدیداران، د قومي وطن پارټۍ مشران، د قومي وطن پارټۍ د وطن پال یوت ارګنایزیشن ځوانان او دلته کې موجود منتخب ناظمین صاحبان، د پارټۍ ملګرو مشران او عزتمندو، السلام علیکم. زه ټولو کې اول خو د خپل لخوا او د ټولو ملګرو د لخوا د قومي وطن پارټۍ ټولو کارکنانو ته په 11 یوم تاسیس باندې مبارکیم ورکوم او سره دا وایم چې دا ورځ چې دا د هغه ټولو شهیدانو ورځ ده، دا د هغه ټولو کارکنانو په نوم باندې ورځ ده چې چا د قومي وطن پارټۍ د منظم کېدو لپاره، د قومي وطن پارټۍ پیغام کور کور ته رسېدو لپاره ورځ او شپه یو کړې وه. نن مونږ هغه ټولو کارکنانو ته سلام پیش کوو او دا ورته وایو چې تاسو چې کوم سفر د شهید وطن حیات محمد خان شیرپو د میشن په سلسله کې هم شروع کړو، نن 11 کاله پس ته د قومي وطن پارټي په شکل کې هغه پیغام نورم مضبوط شوی دی، هغه پیغام د هغې ملګري نورم زیات شوي دي او انشاءالله ثابتو به یې درته چې ستاسو هغه میشن چې دی هغه به همغه شانتې جاري وي. عزتمندو، په دې موقع باندې که زه هغه ملګري م یاد نه کړم چې کوم نن مونږ کې موجود نه دي، خو مونږ سره دې پارټۍ کې ورځ او شپه تېره کړې وه. د دې پارټۍ په جوړولو کې د هغوی یو کردار پاتې شوی. که زه دلته کې فقیر حسین لالا، محمد جان گیگیانی او د هغوی په شانتې نور ډېر ملګري یاد نه کړم، نو زما خیال دا به ډېر زیاتې وي. بیا دلته کې زموږ د پېښور ضلعې چیرمین ملک سلیم په شکل کې زما خیال د هر کارکن لپاره دا یو مثال دی
چې د دې باوجود چې د سټیشن په دھماکه کې هغوی خپه دغه شو خو بیا هم خپل هغه جدوجهد هر پروګرام ته هر ځای ته ځان رارسوي داسې کارکنانو باندې زه فخر کوم او چې داسې کارکنان وي نو قومي وطن پارټي نوم هېڅوک نشي ختمولی عزتمندو اسد خان دلته کې خبره وکړه او زه به د هغوی دا خبره لږ مخکې بوځم چې شهید وطن حیات محمد خان شیرپا د پښتنو سیاست په 70 په تهائی کې داس طریقې سره شروع کړه چې هغه وخت سره د هغه دا خیال و چې کوم لوی پارټۍ دي په هغې کې چې د پښتنو نمایندګي وي نو د پښتنو ته به خپل حق ملو شي او که تاسو وګورئ نو هغوی خپل کردار نه دا ثابت هم کړه په ډېر لږ وخت کې دلته کې هغه پارټۍ چې وایي د 100 کالو سیاست دی زمونږه هغوی د هغې ځوان نه خطره محسوس کول شروع کړه بیا په 2012 کې چې کله زمونږ خطه بیا د یو مشکل حالاتونه را مخامخ شوه او په افغانستان کې چې کوم صورتحال جوړ شو د هغې په نتیجه کې پښتون په ټولې دنیا کې د دهشتګرد د انتها پسند په نوم باندې پېژندل کېدل شروع شو نو ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپا دا وګڼله چې اوس د داسې یو پلیټفارم ضرورت دی چې د پښتنو هغه صحیح ایمیج هغه مونږه د خلکو د دنیا مخامخ کیدو چې کم د امن پسند دی کم د ملمستیا دی کم د دې علاقې چې کومه پسماندګي ده چې هغه مونږه مخامخ کیدو او داسې نمایندګي د پښتنو وکړو چې دا پښتانه کوم چې په پاکستان کې دننه تقسیم وو چې هغه رایوځای شي او د دوی په سر باندې لاس کېښودلی شي او دا دنیا ته وښیلی شي چې پښتانه انتها پسند نه دي پښتانه د انتها پسندۍ ښکار دي د پښتنو د انتها پسندۍ د وجې نه وینه توی شوې ده او پښتانه چې دی هغه په دې خپل خاوره باندې امن غواړي ترقي غواړي خوشحالي غواړي هغه وخت سره که موږ وګورو نو هم ستاسو په همت سره هم ستاسو په جدوجهد سره په ډېر لږ وخت کې قومي وطن پارټي د دې صوبې په سیاست کې
ځان له یو ډېر لوی مقام جوړ کړو. نن هم زه تاسو ته دا وایم چې د دې باوجود چې بعضې خلکو دا نه غوښتل چې دلته کې جمهوریت نور مضبوط شي، دا نه غوښتل چې د ورکوټي قومونو مضبوط آواز د په پارلمان کې موجود وي، خو د هغې باوجود چې نه په اسمبلی کې زموږ نمایندګي وه، نه بل کوم فورم کې زموږ نمایندګي وه، خو دا تاسو ولیدل چې د پاکستان په سیاست کې بیا هم د قومي وطن پارټۍ او د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو یو کردار و. نن اوس مخکې چې کوم حالات را روان دي، زما خیال د دې وخت اوس راغلی دی او دا خبره اوس ثابته شوې ده چې نورې تجربې چې دي په دې ملک کې نشي چلېدی. په دې ملک کې به صحیح معنو کې جمهوریت ضرورت دی او شفاف انتخابات ضرورت دی. مونږ ستاسو په وساطت سره الیکشن کمیشن ته هم دا ویل غواړو چې په 2018 کې چې کوم داغ په الیکشن کمیشن باندې لګېدلی دی د هغې د وینځلو وخت راغلی دی. په دې وخت سره که بیا هغه شانتې حالات جوړ کړی شو نو د هغې نتیجه به بیا ښه نه راوځي. مونږ شفاف انتخابات غواړو او په ټایم یې غواړو او انشاءالله دا زمونږ یقین دی چې پښتانه به د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو سره د ډیوې سره به ودرېږي او د ډیوې په رڼا په ذریعې به دې پښتون قوم له ترقي به هم راځي، د تعلیم سهولتونه به هم راځي، د صحت سهولتونه به هم راځي، د څښلو صفا اوبه به هم میلاویږي او زمونږ بچو ته به روزګار به هم میلاویږي. دې سره سره مونږ دا هم مطالبه کوو چې وخت راغلی دی چې اوس د افغانستان سره ښه تعلق پکار دی. دا کم صورتحال چې جوړ دی، دا کم کشیدګي چې ده دا ختمول پکار دي. دا وخت د کشیده صورتحال نه دی بلکې د مفاهمت وخت دی. دا وخت د معیشت طرف ته توجه ورکولو وخت دی. دې سره سره نن نه یو څو ورځې مخکې د سپریم کورټ یوه فیصله راغلې ده او په هغې کې د پارلمان بالادستي منل شوې ده. مونږ د هغې خیر مقدم هم کوو او خلکو ته دا وایو چې اوس چې د ملک اعلی عدلیه طرفه هم دا فیصله راله نو پکار دی چې نور ادارې چې دي هغه د پارلمان بالادستي ومني، ځکه چې دې کې د دې ملک خیر دی، دې کې د دې ملک ترقي ده.
بیا سره مونږ ورته دا ویل غواړو چې د 73 آئین مطابق دا یو وفاق دی او په دې کې کم چې وفاقي اکایان یعنی صوبې دي او کم ورکوټې قومونه دي د هغوی ټولو حقوق شته وخت دې راغلی دی چې اوس هر صوبې ته او هر قوم ته خپل حق ورکړی شي د خپل وسایلو باندې ورته حق ورکړی شي چې هغه وسایل چې زما د خاورې نه تیل پیدا کیږي گیس پیدا کیږي ارزانه بجلی پیدا کیږي چې هغه زما د غریبانانو زما د دې د خلکو په فایده کې ورسي او د دې مسایل چې دی حل شي دې طرف ته توجه ورکړی شي دې سره زه دا ویل غواړم چې په سیاسي پارټو باندې نن ذموارۍ زیاتې شوي دي اوس په سیاسي پارټۍ به هم د عوامو مفاداتو طرف ته ګوري د قوم مفاداتو طرف ته ګوري او صحیح معنو کې داسې کردار به ادا کوي چې د مسایل د عوامو حل شي خصوصا دا چې کوم د معیشت چیلنجز دي پرون بله ورځ د پټرول او ډیزل په قیمت کې خو کمې راغې خو یوازې په دې معنی دې ګرانۍ کې فرق نه راځي نن هر یو کس د دې ملک چې دی هغه د ګرانۍ نه متاثره دی او بیا خاص کر زه به دا ووایم چې پښتانه ټولو کې زیات دی نه ځکه متاثره دي چې زمونږ په خاوره باندې د دهشتګردۍ خلاف جنګونه مو شو سیلابونو مونږ وځپلو اسم دلته کې غربت او پسماندګي زیاته ده نو په دغې حوالې سره د دې تکلیف مونږ ته زیات را رسي زمونږ خلکو ته زیات را رسي نن اوس د دې ضرورت دی چې مونږ د دا ومنو چې دا یو غریب ملک دی دا اوسه پورې چې کوم د افسرشاهۍ کومه شاهانه رویه پاتې شوې ده کوم شاخرچیانې پاتې شوي دي دا مونږ نور نشو برداشت کولی کمیشنران ډي سي ګان به هم دا مني چې د هغوی تنخواه د غریب عوامو د ټیکس نه ورکړی کېږي او د دې عوامو هغوی تابع دي دې طرف ته به توجه ورکول غواړي بیا سره دا هم یو عجیبه خبره ده چې د بجلی کومه صوبه چې پیدا کوي د خپل ضرورت نه زیاته پیدا کوي نو هلته کې 20 ګنټې او 18 ګنټې لوډ شیډینګ کېږي ارزانه بجلی پیدا کوو 2 روپۍ او 3 روپۍ یونټ بجلی پیدا کوو په 15 خو 50 روپۍ باندې واپس موږ ته میلاویږي دا ظلم دی دا ناانصافي ده د دې هم تحقیقات پکار دي چې ولې داسې معاهدې شوې وې ولې داسې IPP سره معاهدې شوې وې چې د هغې په نتیجه کې یو څو خلکو ته فایده ورسېده او قوم ته او غریبانانو ته چې نقصان ورسېدو نن که دغه قسمه معاهدې نه وې شوې نو دا بجلی قیمت په ډېر کم و
د دې تحقیقات ضرورت دی نور اوس د دې گنجائش نشته چې ادارې خپل سوچ کوي بعضې اشرفیه خپل سوچ کوي اوس په ټولو کې اول د ملک سوچ به ساتو د دې غریبانانو سوچ به ساتو او مونږ پکې دا هم وایو چې مونږ د پښتنو پکې غواړو چې هغوی په هر فیصله سازۍ کې یو حصه وي او هغه عمره عزت پښتنو ته میلاوېدل پکار څنګه چې نورو قومونو ته دې ملک کې میلاو دی دغه سوچ سره به انشاءالله د را روان الیکشن کې مونږ حصه اخلو او دا زما یقین دی دا یقین زما مخامخ ناست ستاسو باندې یقین دی ځکه مې دا یقین دی چې تاسو راپاڅئ تاسو را وګرځئ تاسو چاته کښېنئ نو زه دا یقین سره ویلی شم چې تاسو ته څوک انکار نشي کولی او بیا خصوصا چې د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو قیادت ته مخامخ کېدی نو هېڅوک تاسو ته انکار نشي کولی انشاءالله را روان وخت چې دی هغه ستاسو دی هغه د قومي وطن پارټۍ د کارکنانو دی هغه د پښتنو د ترقۍ دی هغه د پښتنو د خوشحالۍ دی هغه د پښتنو د ځوانانو د روزګار وخت دی عزتمندو په دې کې به تاسو ټولو نه مدد غواړم دا یوازې ملي رهبر نشي کولی دا یوازې سکندر نشي کولی دلته ناست هر ملګری هر کارکن دا پارټي د هغې پارټي ده تاسو به جرګې جوړوئ کم ملګري چې خاموشه ناست دي هغوی پسې به تاسو ورځئ راپاڅوئ به ورته به وایئ چې دا زموږ عزت دی او دا د دې قوم د دې وخت د دې خاورې دا ضرورت دی چې موږ راپاسو او خپل کردار ادا کړو دا ډیوه را روان الیکشن کې داسې بله کړو چې د چارسدۍ نم دا بله شي د پیښور نم دا بله شي د نوښار نم دا بله شي دا د صوابۍ نم بله شي دا د هزارې نم بله شي دا د ملکن ډیویژن نم بله شي دا د جنوبي اضلاع نم بله شي او بیا چې د پښتنو د متحده صوبې لپاره یو مؤثر آواز جوړ شو چې د پښتون لا خپل حق وګټو زه خپلې خبرې ختموم خو یو بله اهم ایشو چې هغه د هر مسلمان ایشو ده یولس ورځې وشوې چې په فلسطین کې او په غزا کې داسې بې دریغه بمباري کېږي لګیا ده چې د هغې مثال په دنیا کې سره خبرې کوم باقي سیاسي خبرې یا نورې اهمې خبرې به زمونږ صوبایي مشر جناب سکندر خان شیرپو کوي زه به کوشش دا کوم چې خپلې خبرې ډېرې لنډې وکړم ځکه چې دلته کې تکرارونه اوږده اوږده وشول جذباتي مو شول زه به د جذباتو نه ډډه کوم خو داسې خبرې به کول غواړي چې هغه موږ په دې ځان پوه کړو چې نن موږ دلته کې چې راغونډ شوي یو د دې مقصد څه دی دا ولې موږ نن خصوصي توګه نن راجمع شوي یو دا اظهار کوو
چې د قومي وطن پارټۍ خدمت به کوو، دا پارټي به مخکې بوځو، دې لپاره به کار کوو، دا به منظم کوو. نن زمونږ 11 یوم تاسیس دی، خو زه دا خبره کول غواړم چې زمونږ مشر جناب آفتاب احمد خان شیرپو صاحب چې کله دا فیصله وکړه چې اوس او دا فیصله یې ولې وکړه چې اوس وخت کې د قومي وطن پارټي ضرورت دی. د دې نه مخکې هم تنظیمونه وو، دې نه مخکې هم پارټۍ وې، په ملک کې موجودې پارټۍ وې، خو دا یې ولې وکړه، دې ضرورت ولې راغی؟ بنیادي خبره دا ده چې د دې ضرورت ځکه پېښ شو چې پښتنو ته ډېر لوی چیلنجزونه په هغه وخت کې مخې ته راغلل، ځکه چې افغانستان کې روسي مداخلت وشو، ډېر لوی جنگ دلته کې وشو، دلته کې ډېر پښتانه بېکوره شول، دلته بهر نه خلک راغلل، پښتانه په دې نه پوهېدل چې موږ له څه کول پکار دي. په دا صورتحال کې زمونږ ملي رهبر، زمونږ ملي مشر جناب آفتاب احمد خان دا فیصله وکړه چې پښتنو ته د یو نوې پارټۍ چې د هغې نوم قومي وطن پارټي وي، د داسې یوې پارټۍ ضرورت دی، ځکه چې پښتانه په دا وخت کې ډېر دربدر وو. تاسو 1912 را یاد کړئ چې هغې کې د پښتنو رول را یاد کړئ، د هغې